السلام علیکم ملګرو دا د موږ څلورم سبق ده. پهلا سبق کې موږ اعوذ بالله باندې وژغېدلو، دویم سبق کې بسم الله باندې وژغېدلو، په هغې کې بیا الرحمن الرحیم باندې وژغېدلو، په دریم سبق کې الحمدلله رب العالمین په دې باندې وژغېدلو. اوس دا څلورم سبق یعنی په دویم سبق کې موږ الرحمن الرحیم باندې وژغېدلو. نو اوس دا څلورم سبق چې کوم ده په دغه کې موږ په مالک یوم الدین او ایاک نعبد و ایاک نستعین دې باندې خبره کوو. نو چلو ملګرو شروع کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک یوم الدین، مالک ته د ریزې د حساب کتاب، یعنی چې په کومه ریز باندې موږ پاس او فیل دغه یعنی موږ نتیجه ووځي د هغې ریز دی مالک ته. چې کومه ریز باندې د موږ پرچې چې موږ کومې حل کړي دي هغې پرچې مطابق فیصلې کیږي، نو د هغې ریز مالک ته. نن په دې دنیا کې هر قسم ته خدایون دي، هر قسم ته مالکون دي، هر قسم ته بادشاهیون دي. الله تعالی دا منصبونه هغو ته ورکړي دي، چاهے د کور سربراه ده، چاہے هغه د کلي سربراه ده، چاہے هغه د ضلع سربراه ده، چاہے هغه د صوبې سربراه ده، چاہے هغه د ملک سربراه ده. یعنی هر یوه ډپارټمنټ کې د هغې ډپارټمنټ مختلفو درجو باندې سربراهګون دي. نو الله تعالی په دغو ټولو باندې پوس ده، په دې دنیا هم، په عالم برزخ کې هم، او په عالم یوم حساب و کتاب کې هم، او بیا هغې نه پس په جنت کې هم او په دوزخ کې هم. الله تعالی په ټولو باندې ده احکم الحاکمین ده. سورة 3 کې وایي چې احکم الحاکمین، د حاکمانو د بادشاهانو بادشاه. نو هغه په دې دنیا ده او په هغه دنیا ده. نو دلته کې موږ هغه ذکر کوو چې په هغه دنیا باندې بل هیڅوک بادشاه نه، هیچ چا سره اختیار نشته ما سوای الله تعالی نه. مالک ته هولی سولی هغه مالک ته آل مایټي الله، په انګریزي کې دی آل مایټي الله. نو هغه اخري پاورز بس هغه ده. نو هغه په هغه دنیا باندې د هر یوه وړیکي غریب مسکین یا د وړیکې نه وړیکې درجې والا انسان نه ونسي تر د غټې نه غټې درجې رسي انسانونو حساب کتاب به هغه وخوري. نو دغه موږ ورته یایو چې یا الله، یعنی هغه الله چې ته مالک یې د بادشاهانو بادشاه یې. ایاک نعبد و ایاک نستعین، زه یا موږ د تو عبادت کوو، تو ته سار ټیټوو، د تو حکمونه منو، یعنی بس ته د موږ هر څه یې، تو چوړه د موږ غوړه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، او د تو نه مدد غواړو. اوس دلته کې موږ خپل ځان طرف ته ځو. اوس دعو دغې ځای نه د موږ خپل ذاتي دعو شروع کېږي چې و ایاک نستعین. پهله موږ د الله تعالی صفتونه بیان کړل، د هغې چې کوم قدرتونه دي هغه بیان کړل، هغه چې کوم پاورز دي هغه سره قوت ته هغه سره هغه بیان کړه. هغې نه پس بیا موږ خپل ځان هغې ته تسلیموو، یعنی سار وې ته ټیټوو چې تو چوړه د مو غوړه، بس مو سار دې ته ټیټ کړه، زه د تو حکمونه منم، که د مو نه څه غلطۍ شوي دي هغه بس ته معاف کړه، مو تو ته سار ټیټ کړه، زه تو ته په سجده کې پرېوتی یم، د تو حکمونه منم، د تو هره خبره منم، خو بس ته د مو مدد وکړې. و ایاک نستعین، او د تو نه مدد غواړم. ملګرو نن دغې ځای رسئ، سبا ته به انشاءالله بل آیات نه به شروع کوو چې هغه تر د اخره رسي ولدوالي ناسې به موږ د دغې ترجمه کوو او په دې باندې به تشریح کوو.